زمونږ چې کوم نن میلمه دی نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې د هغوی د ژوند مختلف اړخونه دي. یو خو دا دی چې که په عامه ژبه کې ووایو نو شاعر او ادیب دی، خو شاعر او ادیب دا نه، خلک خو پښتانه یا په پښتو ژبه کې چې کوم پښتانه دي نو هغوی شاعري کوي او لیک کوي، خو زمونږ میلمه چې دی نو هغه په انګریزۍ کې په نثر هم لیکي او نظم هم لیکي. د دې نه علاوه د زمونږ چې کوم میلمه دی د هغوی پیژنګلو دا ده چې سیول سروینټ پاتې شوی دی، بیا پی ایچ ډي کړې ده په انګریزۍ کې، یعنی د تحقیق کار مکمل کړی دی. د دې نه علاوه ما څنګه چې تاسو ته ووایي چې نظم او نثر لیکي او بیا ډېرې نامونه ورته میلو شوي دي او اوس موجوده وخت چې دی نو د انګریزۍ ژبې پروفیسر دی د ادب او د ژبې. نو زموږ ډېره خوشحالي ده، ډېره د موږ دپاره د خوشحالۍ یو مقام دی چې زموږ په سټوډیو کې موږ سره موجود دی ښاغلی پروفیسر ډاکټر حمید خان. ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه، ډېر خوشحاله شو ستاسو په راتګ او بیا چې ستاسو د ژوند د مختلف اړخونو ته وګورو نو دا زموږ دپاره زموږ د قام دپاره، زموږ د پښتنو دپاره، زموږ د ولس دپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې موږ سره داسې خلک شته دي چې هغه خپل چې کوم ذمهوارۍ دی هغې سره سره د خپل وطن، د خپل ژبې، د خپل کلچر او د خپلو خلکو اواز هم په خپل لیک کې شاملوي. نو خبره خو ډېرې دي څنګه چې موږ وویل، خو که تاسو مختصر ووایئ چې یاره تاسو سبق او بیا سیول سروینټ یا سیول سروس ته تاسو څنګه راغلي؟ ټول ناول خو پی ټي وي نیشنل ویورز ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ستاسو د ټول ټیم شکریا چې زه دلته راوغوښتم او د څو خبرو موقع مې راکړه. ډېره مننه. هسې خو هر سړی د ژوند باره کې څه خبره کول غواړي، خو یو موقع هغه ته پکار وي. زما څه ډېر ایونټفل لایف نه دی چې ګینې زه وایم چې ما دا وکړه او دا وکړه، خو ان ا موډسټ وی زه چې فکر کوم نو زما په ژوند کې ډېر داسې څیزونه دي چې هغه څه ته به چې داود صاحب وایي چې لایف خو داسې پروفیسر داود کمال صاحب وایي چې ژوند خو داسې بېمانۍ غوندې دی، خو هر سړی په دې کې څه معنا چول غواړي. نو په دې کنټیکس کې زما دا ژوند هم د دې نه عبارت دی چې په ژوند کې څه معنا اچولې شوې ده. دا اوس په ریډرز به، په آډینس ته، په خلکو ده چې آیا زما د دې کنټریبیوشن څنګه چې تاسو وویل، تاسو خو ډېر اوچت الفاظو کې زما دغه وکړه، تعریف مو وکړه، خو زما دا خیال دی چې په دې مختصر لایف کې که د انسان سره یو خوب وي، خوب لیدل څه بد څیز نه دی او خوب پرسو کول د هغې هغه ریلایزیشن اصلي شی دی. نو داسې په یو سټیج ما هم داسې یو خوب لیدلی و چې زه به په ژوند کې څه کول غواړم. د ژوند مختصر بایوډاټا خو به دا وي زما چې زه یو د شب قدر تحصیل یو وړوکي کلی دی میرزو، هغې کې پیدا شوم. زما والد صاحب هم سیول سروینټ هم او د هغې نه مخکې سکول ټیچر و. زما ګرینډ فادر هم انګلیش ډیز کې سکول ټیچر و. دس از د کائنډ اف کنټینیویشن اف ټیچنګ ان سیول سروس، سیینګ موډسټلی. بیا دا وشو چې کوم بنیادي تعلیم په کلي کې، بیا په شب قدر یس د کلي سکول کې، او بیا د شب قدر های سکول کې. هغې نه وروسته په ګورنمنټ کالج چارسده کې ما اف ایس سی وکړه. نو زه لایټلی دا خبره کوم چې څنګه زموږ دا کلچر چې هر سړی ډاکټر جوړېږي، نو یو سټیج زما په ژوند کې راغی چې یاره ډاکټر جوړېدل پکار دي. اینی هاو ډاکټر آی ایم، خو اوس په بل شکل. نو هغه اف ایس سی نه وروسته بیا ما ته پته ولګېده چې یاره زما او زما استادانو دا ایډوایس و که نه چې یاره انګریزي ژبه کې لږ غوندې داسې لږ ایکسټرا ایج هغې ته ښکاره شو. نو ما بیا بی اے وکړه، ایم اے انګلیش په یونیورسټي اف پېښور نه 1983 کې وکړه. A year after 1984 کې بیا زه تھرو پبلک سروس کمیشن لیکچرر برتی شوم او د انګریزي لیکچرر برتی شوم. زما لومبۍ پوسټینګ چې دی په ګورنمنټ کالج خار باجوړ کې.
هغه قبایلي علاقه کې او هغه زما لپاره یو ډېر مینینګفل ایکسپیرینس دا و چې دا ډېر مارجنلایزد ایریاز دي کنه حاجی هلته تعلیم او بیا د انګریزي خول او اټ واز ویری انټرسټینګ ایکسپیرینس حاجی هلته یو 2 کال هم بیا زه چارسدې کالج ته رالم حاجی دې دوران بیا ما سیول سروس کې زه پیر امتحان شم ورکړ. پروینشل گورنمنت حاجی. پروینشل سروس پی سی ایس ایگزیکټیو او پی سی ایس سیکریټریټ مخکې داسې اوس خو ته پی ایم ایس وایي حاجی and that was 1989-90 حاجی د قدرت مهرباني وه حاجی هغه امتحان ما ټاپ کو I was the ډیر حاجی top position holder of کوم دغه مقابله د امتحان مقابله چې کوم امتحان و په 1989-90 کې شو حاجی نو هغه کې زما لومبی پوزیشن و حاجی او موږ سره به په هغه امتحان کې چې دی نو درې دغه سیکریټریټ پولیس او ایگزیکټیو حاجی چونکه زما فرست پوزیشن نو I was offered the first post that was executive زه بیا میجسټریټ as a magistrate EAC به وته اوس وته additional assistant commissioner حاجی basically دغه provincial executive service صحیح شو هغه کې بیا زه معلومه پوسټینګ په ابټاباد کې وم صحیح او almost 8 to 9 years ما throughout هزاره from اتنه هریپور حکالت تاسو د تیر په جی هزاره کې نه په هریپور کې په ابټاباد کې مانسیره کې او هغه علای بټګرام پورې زه د علای بټګرام اسسټنټ کمشنر حاجی په 1998 to 99 کې پاتې حاجی دې سایډ باندې مزه یو خبرو کوم چې زما پوسټینګ چې کله علای کې وشو نو هغه علای بټګرام خلکو ته پته لري چې هغه ډېر لري ریموټ ایریا حاجی I take a certain amount of pride کنه دې کې زما ته لږ فخر محسوسېږي چې زه فیملی سره هلته شفټ شو حاجی او دغه خلکو چې کوم ایشوز وو هغې دپاره به they had to travel for 3 hours او شپې به یې کولې to come to the headquarter زما د تګ د یو کس تک سره هغې ته دا سهولت پیدا شو او I spent there 20 months ځکه چې هلته خو نه داسې سکولونه او نه داسې انفراسټرکچر و حاجی نو هلته لږ ټایم تېرول ګران کار دی ګران و حاجی خو د خلکو خدمت کول یا د هغې طرف خپل وس کول هغې چې کوم ماته انسپریشن یا کوم سټرنګ راکړه نو هغې باندې زه I take pride in that as well بیا زما پوسټینګ وشو صوابۍ کې I was the assistant commissioner last assistant commissioner of صوابۍ ځکه چې وروسته هغې نه وروسته بیا د ډیولوشن وشو ها ها ډیولوشن وشو نو بیا هغه ډي سی اوز او دغه سیستم I was human resource officer د هغې نه وروسته I was posted as district officer ټانک ډسټریکټ افیسر ریوینیو DORE ورته وایي د یو اړخ نه بل اړخ ته او لاړل. هغه چونکې هغه ډیولوشن کې دغه بدلی شو د پوسټینګ نمونه او دغه حاجی نو هلته زه ما سره ډبل دغه چارج و زه اسسټنټ کمشنر FR ټانک هم حاجی AP اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ او ډسټریکټ افیسر ریوینیو بیا بل یو ایجنسی کې ما یو لږ غوندې وخت تېر کړ او 2003-04 د ایریا کې بیا زه سیکریټریټ ته رالم حاجی صحیح سیکریټریټ د دوران چې دی نو زه په پروینشل سیکریټریټ کې پاتې شم ایز ا ډیپټي سیکرټري بیا په دې فاټا سیکریټریټ کې فور 4 years چې دی نو I was ډیپټي سیکرټري نارکوټکس کوارډینیشن مختلف ملټیپل د هغې نه وروسته زه رجسټار کوآپریټیوز ولګېدم KP گورنمنٹ آف KP for 2 years هلته رجسټار کوآپریټیوز وم زما په دغه ټینیور دوران دا بیا د بینک او دا څه بهالې دا کار ډاکټر صاحب که دا خبرې ستاسو راغونډې کړو نو مطلب دا دی چې تاسو د صوبې په هر ګوټ کې جی چې څومره کیدی شي نو تاسو خدمت کړی دی دا خو ستاسو د ژوند یو اړخ دی بیا دې دوران کې تاسو په انګریزۍ کې PhD هم وکړله او بیا هغه چې کوم ستاسو دا ټاپک و روډیارډ کیپلینګ نو د ټول ناول سوال خدا دی چې تاسو ناول ډېر ګران کار دی په انګریزۍ کې او بیا تاسو په دغه کې کار وکړو جی ما چې کله زه ایز ا ممبر بورډ اف ریټایرډ شوم خجی نو دې دوران ما خو ایډمیشن کړو یونیورسټي اف پېښور کې خجی I was a PhD scholar خجی نو دغه دوران زما I got my degree as well
روډیارډ کپلینګ باندې کار کول اسانم او ګرانم. اسان په دې لحاظ سره چې تقریبا ټول خلک وایي چې هغه امپیریالیسټ او یا وایي چې امپیریالیسټ نو مطلب دو پارټیز وو یعنی سپورټر اف کلونیالیزم کلو اخو صحیح شو جی. خو ډیورینګ مای ریسرچ ماته دا پته ولګېده چې یاره د هغه هیومن سایډ چې دی پرسنل ښه هغه چې دی نه مونږه د انساني خدمت چې کوم غاړه او هغه د انساني خدمت نه علاوه د هغه چې کوم لکه مونږ پوسټ کلونیالیزم وایو که نه کلونیالیزم کې د خلکو ډسپلیسمنټ کېږي مونږ هم لکه آی ډي پي شته نو خلک چې ډسپلیس شي نو دا یو ټرامیټک ایکسپیرینس وي صحیح شو جی. نو کلونیالیزم کې هغه خپل هم ډسپلیس شو نو ما یو بل لاین واغشت ښه جی. اگر چې زما د تیسیس ټول فوکس دی پالیټکس اف لټریچر پالیټکس اف لټریچر نن سبا خلک د نیریټیو د بیانیې خبره کوي نو بیانیه څه ده بیانیه خو دا وه چې هغه امپیریالیسټ دی نو چا به وایي چې ګټر امپیریالیسټ دی چا به ما دا لاین واغشته چې یاره چونکې دا سړی خپل هم یو ټرامیټک ایکسپیرینس ته تیر شو نو زما ریسرچ خو وی نویسیس کړ نو دغه یو لاینو ان اډیشن هغې سره سره د هغه اورینټلیزم باندې خبره ده د هغه وایټس مین برډن خبره کوي خو زما دا دغه چې دی اپروچ چې کوم زما تحقیق دی دا دی چې د هغه هیومن سایډ چې هغه پرسنل په هغه څه تیر شوي یو ټوایلایټ مې د هغه د لایف خوله دی چې دیر واز ډاکټر صاحب دا خو یو اړخ شو بل دا دی چې ستاسو چې کومه ګرانو کتونکو څنګه چې د خبرو په سر کې ما تاسو ته وویل چې ډاکټر حمید صاحب چې دی نو د انګریزي ژبې شاعر او ادیب دی نو دا دواړه ښه دي چې دي او بیا په پښتون او بیا په څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې شوقدر ډېری علاقه بیا یو عام سکول کې بیا د 400 ګورنمنټ کالج کې او دا هغه ځای نه بیا هماغه سرکاري یونیورسټۍ ته دا ټول هغه دي چې دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چېرې زموږ مشران د دغه ځایونو نه روچت شوي دي او هغه د بیا یو مقام ته رسېدلي دي. ډاکټر صاحب د شاعري دا خو ټیک د قدرتي خو دا خو د الله تعالی پاک ورکړه ده خو دا بیا تاسو په د کم وخت نه شروع کړه په انګریزي کې خاص کر جی لومبنی نظم زما په 1970s کې 73 74 کې د کراچۍ نه یو ټین ایجر میګزین وته اټ واز مینټ فار ټین ایجرز هغه وخت کې خپل هم په دغه ایج کې هم نو ما هغې ته نظمونه لیږل او هغې کې 2-3 پبلش شو نارملی خو زموږ په ګورنمنټ کالجز او په دغه کې به خلکو وایي چې دا بدني لیکلی یا څه که نه because people use then I send my picture as well کنه چېرې بس بیا پته ولګي نو زما دغه چې کوم انسپریشن یا شوق داسې خو نشو ویلي چې د ماشوموالي نه خو دغه ایج کې و چېرې زه دې طرف ته د کریټیویټي د شاعرۍ ته آرټس ته او دې ته به ډېر زیات ما شوق و ما ته بیا موقع په ډپارټمنټ اف انګلیش کې میلاو شوه او اتفاق او خوشحالي د خوش قسمتۍ خبره ده چې پروفیسر داود کمال صاحب زما استاد و نو خو خپله انټرنیشنل پویټ اف د ایئر او ډېر کتابونه یې پبلش دي او ټول دنیا یې مني شاعري نو د هغې نه مونږ سپورټ او ایډوایس او دا غشته انکریجمنټ و نو دې دوران زما نو نظمونه په دې فرنټیر پوسټ کې پبلش شو ډپارټمنټ اف انګلیش یو جرنل و هغې کې پبلش شو یو 2 کتابونه هم پکې هم پبلش شو په 1987 کې 3 وایسز پبلش شو زما دا خوش قسمتي ده. ډاکټر صاحب تاسو خبره کوئ ګرانو کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته ووایو چې د ډاکټر صاحب شاعري چې ده نو دا په انګریزي کې ده او دا یو کتاب چې دی وخت کې ما سره په لاس کې دی نو د دې ټایټل ویلویټ آف لاس دا هغه کتاب دی چې دا په انګریزي نظمونه چې دی په دې کتاب کې شامل دي او څنګه چې ډاکټر صاحب په خبرو کې وی چې یو بل کتاب هم دی 3 وایسز هغه هم د انګریزي شاعري ده او ډاکټر صاحب د دې نه علاوه چې کوم په نثر کې تاسو لیکل کړي دي جی په نثر کې زما شورټ سټوریز چې دي په فرنټیر پوسټ کې پبلش شوي دي ډپارټمنټ اف انګلیش جرنل کې هم پبلش شوي دي ښه جي
او دې دوران چې دی نو ما څه ټرانسلیشن وکړو د غني خان د یو نظم ټرانسلیشن مې کړی دی کلندر مومند د افسانې پبلش شوی هم دي یو پبلش تا او اوس مې هم په دې باندې دا لایف لانګ سیز دی خپل ایکسپریشن ډاکټر صاحب نو ګرانو کتونکو یقینا چې تاسو په پتمه یې او بیا دا ډېر زیاتې مې چې موږ له خدای پاک داسې خلک په لاس راکړي او د هغوی نه موږ د هغوی په ژبه بیا د هغوی کلام ونرو نو که تاسو لږه مهرباني وکړه ډاکټر صاحب او موږ ته د خپل چې کوم انګریزي نظمونه دي چې دا یا ستاسو د خوښې یا هغه چې هغې کې زموږ ثقافت دی زموږ ژبه ده زموږ پیژنګلو ده پکې که دا موږ ته تاسو لږ غونته کې د دې نه څه وایي زما دپاره خو دا ډېره فخر خبره ده چې په دې موقع باندې دلته زه دا تاسو سره شیر کړم ښه جي او نارملی تاسو ته پته ده چې انګریزي شاعري زموږ په کلچر کې ډېره کمه لیکلی شي او اودینس هم کم دی خو چې کوم لږ دي نو هغې کې هغه کوالټي هغه مینټین شوې ده نو زما خو څنګه تاسو ویلي رایټینګ خو مې ډېر مخکې نه دی پبلش ورک چې دی یو په 1987 کې شوی او دا دویم چې دی دا اوس زما لاس کې 3 ویلویټ اف لاس نو دې کې یو هسې خو اریو نظم سړی وایي چې دا ما لیکلی دی یو ښه به یا خراب دا مو اړیس ته پته لګي خو یو دې پروګرام ریفرنس سره دا وایم چې د دې یو نظم ټایټل دی اباسین چونکې زموږ سیند دی او بل د پی ټي وي نیشنل چې کوم کلچرل ډیولپمنٹ ته کوم کنټریبیوشن دی د هغې کنټیکس سره ماته دا ریلیونټ ښکاري ادروایز زه دا نشم ویلی چې دا ما نظمونه ډېر ښه دي یا خراب دي دا خو به کریټکس تاسو به کوم کریټکس دي تنقید نګاران د هغوی کار دی بل دا چې د دې نظم یو بل انټرسټینګ اسپیکټ دا دی چې ریډیو پاکستان کې ډېر وخت مخکې حمدالله جان بسمل ډېر مشهور بالکل جلوی نوم دی د پروډکشن عنایت الله زیاده زموږ ملګري دي نو د دې نظم هغه پروګرام کې زه دغه شان ګیسټ وم ما انګریزي ویلی او هغه ورسره خپله پښتو ترجمه آن ایر شو نو د ټایټل دی د اباسین You ask why I don't write. I know you mean it. But can I afford to overwork another cliche? To tell that this insatiable light is a curse decreed by some Olympian god. Life is not a forgotten pond. Life is not a forgotten pond. It is like the running waters in the Abbasin. It is like running water in the Abbasin. Ever changing, ever new. Ever changing, ever new. That is what life is. Team holder ساده دی چې ته مانه تپوس کې چې ولې نه لیکې نو زه همغه زړې خبرې نشم لیکلی زه غواړم چې څه نوي ولیکم نوي زه څه ولیکم نو زه ما ته پته نشته ځکه چې ژوند چې دی نو داسې نه دی ژوند داسې دی لکه د اباسین کې روان یو اوبه لکه سیند د اباسین په غورځنګ درومې نو د اباسین د درنګ چې دی دا د رواني چې ده دا د ژوند د وایټیلیټي یو نښه ده نو هغه نه وي او دا نه وي هره ویو چې دی هره هغه چې دی لیر دی هغه نه وي نو ژوند پکار دی چې نه وي نو که سړی یعنې یو قوم په دې باندې کمفرټیبل شي چېرې بس دا دیټ از آل دیټ از انف نو دا یو ډېر نیګیټیو سوچ دی نو د پرمختګ دپاره د قومونو او د شخصیاتو ضروري ده چې څه دې نه وي نو په دې کې دا یو کوېسچن اوچت شوی ډاکټر صاحب دا خو د اباسین په مناسبت سره یا د خیبر پښتونخوا ټایم په حوالې سره نور داسې نظمونه چې هغه تاسو انټرنیشنل ایکسپوژر هغه کې تاسو ته ملو شوي یا هغه تاسو نور قومونو سره شریک کړي ښه جي یو بل داسې
एस्पेक्ट दे د لیکلو حواله سره تاسو ته پوس کوي ښه جی 1998 کې زه د امفیل سټوډنټ هم ډپارټمنټ اف انګلیش کې ښه جی نو یو پاکستان لیول باندې USIS یونایټډ سټیټس انفارمیشن سے هغه یو سرویسز یو پوئټری کمپټیشن ارګنایز کړ ښه جی او د ټولو پاکستان نه پوئټس نه نظمونه غوښتل ښه جی ما هم ولېږل ښه جی او دا هغه لغه ټایټل وو که تاسو وښه دا دغه ټایټل وو ښه جی جین ټاونسند پوئټری ایوارډ دا دی که نه جی دا دی خو دا چې کوم باندې دا برډ ښه ګرانو کتونکو دا تاسو ګوره موږ به د ډاکټر صاحب نه دا نظم اورو خدا دی چې لاول تاسو دا وګورئ چې دا نظم چې دی دا به اوس ډاکټر صاحب موږ ته وایي خو چې تاسو یې لږ وګورئ او بیا چې د په شا باندې کوم انعام میلاو شوی دی د دې په کانټیکسټ کې او بیا ډاکټر صاحب چې کوم نظم دی د دې دواړو څه تعلق دی نو دا به ډاکټر صاحب ته وایو ډاکټر صاحب یو خدا دی چې دا نظم تاسو خپله خبره جاري ساتئ چې تاسو نظم ولیکه جی بیا ما څنګه چې نور کنټسټنټ و هغې نظمونه ولیږه ما هم ولیږه ښه جي نو زما دا اگین ماډسټلی پوټینګ اټ کریډټ دی چې ما ته اوم ایوارډ پکې میلاو شو خو زما دا خیال و چې دا به داسې عام غوندې ایوارډ وي ښه جي هغې چې کله USIS ما ته کال وکړ نو چې یو آر ا ګیسټ اف آنر or you are third in the province, first in the province, first in the province and third in the country. in the country ها خو زما پای کې یو ایج دا و چې زما دوه ما ته هغې دوه ایوارډز راکړل ښه جي دا پوئټري ایوارډ ټایټل دی جین ټاونسند پوئټري ایوارډ 1998 ښه جي یو ته آنریبل منشن ورکړی نام او یو زما تھرډ پرایز لپاره یو فنکشن په USIS کې شو زموږ ملګري پکې وو ښه جي او هغې کې ما زما دوه نظمونه هغې خوښ کړي ښه جي نو ستاسو په اجازه سره انتخاب کړي وو که نه چې دوه نظمونه دوه نو هغې کې یو دا و جي دوه دا دي دوه نظمونه دا یو کې آنریبل منشن و بلکې پاکستان لیول باندې کوم مقابله و او هغه مقابله کې زه تھرډ وم ان کنټري او فرست in the province لومړنی نظم د افریقا 1 بیکاز ما لیکلی بل پویم افریقا 2 ښه جي او نو دا ټول چې کوم ایشوز وو د هیومینټي لکه چې د یو ټیچر یا د یو کریټیو آرټسټ همیشه دا کوشش وي ټو الیویټ د هیومن کنډیشن نو هیومن کنډیشن کوشش کوي هر سړی شاعر هم کوي پالیټیشن هم کوي انټلیکچوال دا کوشش کوي چې را کم موجوده حالت دې کې سے ایلیویشن راشي او ښه شي ښه جي Humanity is starving, I overheard. On that December evening, I put a few coins in the shivering hand of a crippled young beggar, crouching in the dark corner of the street, and thought myself a savior. I put a few coins and thought myself a savior. Arms race. The newsboy heralded. People with beaming faces crowded him, sharing the stupid optimism of winning it. Since then, I am thinking. I am trying desperately to link the arm race with moribund Africa. مین آیډیا خیال دی دا دی چې افریقا کې خو خلک سټارویشن روان بل خو د عام ریس خبره دا د هغه وخت چې کوم د 80s دلته نه خوراک کو یا اوس هم هغه حالت او خلک چې دی په ډېر په منډه سره اخبارونه ګوري چې عام ریس دی عام ریس دی پیپل آر میډ اباؤٹ اټ نه ګوري چې په دنیا کې چې دی نو سونا ډیپریویشن دی او لګا دا غربت دی او دې کې ما د انسان د منافقت دغه چې کوم ماسک چولی یا هیپوکریسی خبره هم کړې when I put 2 coins in the hand of the beggar no ma I consider myself as a savior which shows دا خی چره بل دا نومنې پویم ته دې تاغي تھرډ پرایز ورکړو بل چې کوم وړو کې شارټ پویم دی هغه داود صاحب د خدای وبخښي هغه به وي چې حمید you become too brief لکه خبره کې خو ډېره مختصر کې نو د دې زه به تاسو ته بیک ګراوند بیا ووایم ولله د سیټي ښه tiny limbs extinct eyes lost in the bowels of a monster
centipede fear over the city. I cannot speak, can't lament even. Can you? Background دا دی چې په 80s کې په دې غړي قمردین درته یو سرکاري سکول کې دماکه وشوه. بالکل قمردین غړی بالکل. او هغه ماشومان پکې د سکول ماشومان او دغه شو. Unfortunately, the thing is still with us. نو هغه نه زما دا inspiration ملاو شو. نو ما ولیکي چې tiny limbs, extinct eyes, lost in the bowl of a monster. Monster could be anything. بیا fear د پاره ما centipede دا زنځنی د دې هغه چې د سیټي دا سیټي باندې بار یو لایف سایز بلا را لګي بلا centipede یعنی هغه ته هغه سمبولیک دغه ما ورکړه چې دا صحیح او زه دې کې سویل نشم. یعنی زه هغې کې دا خو ویل غواړم چې زه په دې ټول سچویشن کې هیلپلس یم. نو دا هغه سینسیټایز و هغه وخت کې دا خبرې وي او ما په خیال دا دغه وی نو په دې ما لیکلو کو هغه ستاسو چې کوم سینټیمنټس د خلکو نو هغه دا اټ ریفلیکټس دیټ او هغه هغې چوز کو دا د هغې سټینډرډ نو دا هغه دوه پویم حاجي دا او دا هم هغې کې شامل دي. دا صحیح. زما شارټ سټوریز دونه ډېر خو نه دي، شپږ یا اووه به ځکه چې پبلش ایز سچ څنګه ګلزار صاحب خبره کوي چې را په دې باندې کار پکار یو نو یو ما لیکلې وه دی ډسک دا هم په 80s کې پبلش شوه په ډیلی فرنټیر پوسټ کې او هغه په ډرګ ایډکټ باندې وه. لکه یو سړی په حجره کې ناست دی او کتاب ګوري او کتاب کوم ګوري دی میزریبل لیمد غابل البرټ کامول ا ګوري او دی ګوري بیا بار د حجرې د کړکۍ نه دته یو ډرګ ایډکټ کاري د هغې د لایف کیسې ده. بل هم آلموسټ تیمیټیکلی تقریبا همدغه شان ده او هغې کې ما یو ډېر ټریډیشنل غوندې ټایټل ورکړی بدماش. نو ما چې سمد صاحب د خدای وکړي هغه ته ما وروړه نو ما هغه خو وکتو سر به دونه ټایم نه و خو بیا هم هی واز کایند انف نو هغه ته ما وایي چې سر دا ټایټل خو وینه ټایټل از اوکې او چې ټایټل هم ټیک دی په ټایټل هغې ته او ټایټل بدماش و بدماش دي چې دوه ماشومان خبرې کوي یو وایي چې ما سره دا کېږي زما په کور کې چې دی نار وخت چې دی مور پلار جګړې ځکه چې پلار مې ډرګ ایډکټ دی او څه کار نشه کوي او چاقو کلر وباسي مطلب هغه سوشل ایول او بل ورته وایي چې زه به بدماش جوړېږم بل وایي چې زه به پولیس افسر جوړېږم او د هغې هغه چې کوم ټرامیټک ایکسپیرینس دي تھرو دیئر ډایلاګ د هغې چې کوم ډایلاګ دی خپلې خبرې کېږي نه یې کې موږ ته د معاشرې همغه پوره پکچر ښکاري چې را څونه ډپریویشن دی او کم سوشل. نو زما د هغې فوکس تاسو تپوس وکړ چې لنډې کیسې یا لنډې د شارټ سټوري شارټ سټوریز هم وي لکه وړې وړې هم وي خو نارملي دا عام لینک والا شارټ سټوریز دي. نو دا په جرنل اف ډپارټمنټ اف انګلیش لټري کلب هغې کې هم پبلش شو په فرنټیر پوسټ کې. ډاکټر صاحب یو تاسو دا خبره وکړه چې قلندر مومن جی ها خو زموږ پښتو ادب کې ډېر لوی نوم دی بېشک بلکې وایي چې موږ ورته ډاکټر جانسن وایو که نه څنګه چې د انګریزی ډاکټر جانسن و داسې زموږ پښتو کې او هغه هم دا هم ګرانو کتونکو تاسو ته د یاد وي چې قلندر مومن صاحب هم په بنیادي توګه په انګریزی کې 14 پاس کړو یا ایم ای په انګریزی کې وه. تاسو چې د هغې یو قصه یا یو افسانه یا شارټ سټوري هغه هم ټرانسلیټ او دا د هغه یو هغه په کوم بنیاد باندې چې لکه ستاسو خوښه وه که د هغې تیم ښه و که څنګه د هغې تیم هم څنګه چې موږ مطلب دا خو ډېر غټ لیکوال دی قلندر صاحب ډېر لوی نوم دی هغه ډېر لوی نوم دی جی نو د هغه ټرانسلیشن کول ډېر ضروري دی چې موږ زموږ دا یو څیز په دې پښتو کې ډېر ښه کار شوی دی د ټرانسلیشن سایډ باندې موږ کار ډېر کم دی که نه او په کار چې دا د پښتون چې کوم دا موجوده ایمیج دی نو موږ وو چې نه دا خبره داسې نه ده موږ دا موږ لکه آرټ کریټیویټي سره لکه پښتنو کې ډېر ماشاءالله انډیویژوال ډېر غټ ټیلنټ دی او هغې چې کوم په معاشره باندې د هغې په مسلو باندې کم نظر دی
ډېر ژور دی مونږ هغه افسانې چې د ما دا خواهش دی چې زه د یو کلیکشن هم ضرور نو هغه کومه یو شارټ سټوري ده د هغې ما ټایټل ورکړو اینکر ښه جي او هغه د یو ټانګهوال کیسه ده. بالکل صحیح صحیح په تاسو ډېره کلاسیک کیسه ده ډرامه هم شوی او په دې دا یو وړه غوندې رساله ده په دې کې پبلش شوی دا نه ډاکټر صاحب تاسو ته پته ده چې زمونږ د پروګرام هغه لږ وخت چې که نه د هغه موږ سره نو خبرې اترې خو ډېره خوند کوي او ډېره مزه وکړله او ګرانو کتونکو تاسو ته موږ نن ډاکټر پروفیسر ډاکټر حمید صاحب موږ سره په سټوډیو کې موجود و او موږ تاسو دا وښول چې یاره پښتانه په انګریزۍ کې څنګه لیکي او څنګه شاعري کوي ډاکټر صاحب ډېره مننه ډېره مننه ستاسو راتلو